دا یو دوه درې مسایل دي چا تپوس کړی دی وایي د کوم سړي چې دوه ماشومان وفات شي د قیامت په ورځ به ول هغه سفارش کوي که به نه کوي عزتمندو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها یو حدیث دی دا بیبیانې به راتلي او د حضرت عایشې نه به یې تپوسونه کول رضی الله تعالی عنها نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها به بیا د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړه چې یا رسول الله دا مسله څنګه ده چې زه هغه زنانو ته وویم نو زنانو به ترې تپوس کړي نو حضرت عایشه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي یا رسول الله او یو ځل پیغمبر علیه السلام دغسې مجلس کې دا ذکر وکړه چې د چا درې بچي د ماشوموالي کې چې بلوغت ته نه وي رسېدلې وفات شي الله پاک په دې مور او پلار مغفرت د هغه دریو بچو د وجې نه وکړي الله به یې وبخي ایمان ورسره شرط دی چې مؤمن وي چې کافر نه وي کافر ته هېڅوک فایده نشي رسولی مسلمان ته بچیم فایده رسوي یار دوست هم ورته شفاعت کولی شي علما شهدا حافظان هر څوک کولی شي خو کافر دپاره هېڅ رعایت نشته دا د مسلمان دپاره یو مؤمن بنده چې درې بچي په ماشوموالي کې وفات شي نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل وایي دا به بچي د ده شفاعت کوي او الله به د دې مور او پلار مغفرت وکړي د دې بچو د وجې نه نو حضرت عایشې تپوس کوي یا رسول الله که د چا دوه وفات شوي پیغمبر علیه السلام ورته وایي همدقسې ده هم مغفرت پې کوي د ده مغفرت کېږي یا رسول الله که یو بچی وفات شوي ماشوم پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل که یو وفات شوي هم به الله بخښنه کوي نو حضرت عایشې دې تپوس وکړه یا رسول الله که د چا مړ بچی پیدا شوي نو د هغه څه حکم دی نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی که د وینې یو ټوټه ولې نه پیدا شوې خو الله پاک په د دې مور او پلار مغفرت کوي د دې د برکت دا الله پاک موږ سره رعایت کړی دی د چا چې بچي بیګا ما ته چا ټلیفون وکړ یو سړی وی یاره دغسې زما خورکۍ ده او د هغې بچي وفات شوی دی اوس هغوی ډېر زیات خفه دي او خوبونو کې ویني زما خور زما مور زما ښځه فلانکې فلانکې ټول یې خوب کې ویني او ډېر په بد حالت کې ویني هغه ماشوم نو د هغه ماشوم څه قصور دی چې په اور کې ویني یا په بل بد حالت کې ویني نو ما ورته ویل مې د هغه ماشوم قصور نشته مې قصور ستاسو دی مې دا تاسو خفګان ډېر زیات کوئ بس بچی وفات شو اگر چې زړه به دردمند وي خامخه اولاد دی خو نه د حد نه زیات نه پیغمبر علیه السلام د سترګو نه اوښکې ورپسې توی شوې ابراهیم پسې یو صحابي ورته وایي یا رسول الله تم جاړې هغه ورته وایي آو زما د زړه کې نرمي شته رحم شته معلوم جړه راځي شریعت چې منې کړې ده د سترګو اوښکې نه دي منې کړې جزع او فزع یې منې کړې ده چې مخ تندې به نه وخې سر به نه وخې ګریوان به نه مې دا زنانه چې دي دا خفګان ډېر کوي مې دوی ته ووایه چې دوی خفګان نه کوي بیا به ټیک شي بیا به خوب کې سم ویني مې دا الله دوی ته تنبیه ورکوي چې مه کوئ دا خفګان خوشحاله شئ په دې باندې چې الله هم د آخرت توخه برابر کړه الله ستاسو بخښنه د دې ماشوم په سر باندې وکړه نو په دې باندې خوشحاله کېدل پکار دي چې الله ماله دا مرتبه راکړه چې زه د یو مړ ماشوم پلار وګرځولم یا مور وګرځولم نو الله پاک مغفرت کوي که د یو زنانه صرف اسی یو ټوټه وینم پیدا شي الله چې دی نو په هغې باندې د مور او پلار مغفرت کوي